أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حنین د غزا په حواله ما ذکر کولو د دې نور تفصیل دغه شان دی. د حنین په جنگ کې هم د خدای پاک له طرفه د داسې د لښکرو د نازلېدو ذکر ملاویږي چې تعبیر ورله د فرشتو ورکړی کېږي. نو د حنین د غزا په ذکر کې خدای پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا خدای په خپل رسول او په مؤمنانو باندې خپل سکینت نازل کو او داسې لښکرونه را نازل کړ چې تاسو لیدی نشئ او هغه خلکو له عذاب ورکو چا چې کفر کړی و او د کافرانو همدغه شان جزا وي. مفسرانو او سیرت نګارانو په دغه جنګ کې د فرشتو د نازلېدو باره کې مختلف بحثونه کړي دي. د ځینو خلکو خیال دا دی چې د فرشتو نزول صرف د مؤمنانو لپاره د زیرې په طور او د هغې د زړه د اطمینان لپاره و. ګینې فرشتې په جنګ کې عملاً نه وې شریکې شوې. دا تصور هم د ځینو صحیح حدیثونو منافي دی. د صحیح روایت نه دا ثابته ده چې فرشتې په جنګ کې عملاً شاملې وې، خو البته دلته دا یو اشکال پیدا کیږي چې د نصرت لپاره د مدد لپاره خو یو فرشته به کافي وه، نو په زرګاو فرشتې ولې نازلې شوې وې. امام ابن کثیر په صحیحین کې چې کوم حدیثونه دي په جنګ کې د فرشتو د نازلېدو باره کې، نو د هغه نقل کول نه پسته لیکي چې د خدای پاک له طرفه د فرشتو نازلېدل او د مسلمانانو له د دې اطلاع ورکول د زیرې په طور و. یعنې خدای پاک د دې نه بغیر هم د خپلو دشمنانو خلاف د مسلمانانو مدد کولی شي. نو ځکه هغه دا فرمایلی دي چې مدد صرف د خدای پاک له طرفه دی. او په سوره محمد کې دا هم فرمایلی دي چې خدای پاک که غواړي نو په خپله د دغه کافرانو نه بدل واخلي، خو هغه ازمیښت کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دا خبره بیانه کړې ده. هغوی فرمایي چې په قرآن کې د فرشتو د مدد د خوشخبری واقع ده دې لپاره چې د مؤمنانو زړه یخ شي او په جنګ کې څه ویره ورته پیدا نه شي. نو خدای پاک په قرآن کې مؤمنانو سره لوظ کړی دی او هغوی له زیری ورکړی دی چې هغه به 50,000 فرشتو سره د هغې مدد له راځي. دا شمېر زیات دی لپاره ښودلی دی چې د هغې لپاره دا خوشخبري وي. حالانکې په فرشتو کې خو یوه فرشته دا قدرت لري چې هغه د خپل د رب په حکم ځمکه په بله واوړي او دې لپاره د 50,000 نه بلکې د 50 ضرورت هم نشته. خو خدای پاک دا غوښتی چې دوی ته یو عظیم نصرت وښیي، نو ځکه هغه لفظ خپل کو چې په د امداد کوونکو کثرت ظاهریږي. همدا
دغه مراد اخیستل شوی دی و حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هم په تفسیر صغیر کې په مختصر نوٹ کې د باره کې فرمایلی دی د سوره ال عمران پایت چې کوم یو سل او وشتم دی دغه پاشي کې غی لیکي چې د فرشتو ذکر صرف د لپاره دی چې په خوب یا په کشف کې چې خوشخبری ملاوي شي نو د انسان همت په زیاتېږي یعنی اصل مطلب دلته همدا دی چې خدای پاک په مدد کوي یعنی دا هم په یو کشفي رنګ کې ظاهر شوی وو بیا یو بل ځای کې هغوی فرمایي چې دا ښه یاد لرئ چې کم تن د مرګ لپاره تیار شي نو بیا هغه څوک نشي وجلی دا کم خلک چې په رښتوني تور مرګ قبلوي دا هم د نبیانو ډله وي نو بیا څوک شته چې هغوی وژني بیخي نه دایمي ژوند ترلاسه کولو اصل همدا دی اصول یې دا دی چې خدای پاک دی چې انسان دې د خدای پاک لپاره مرګ قبول کړي او چې کله انسان په دغه اراده ودرېږي نو د خدای پاک فرشتې د هغه ژوندي کولو لپاره راودرېږي لکه یوه کشتي شروع شي انسان زور لګوي چې د خدای پاک په لاره کې ورته مرګ ترلاسه شي او فرشتې زور لګوي چې هغه د ژوندي وساتلی شي چې د خدای پاک بنده کله دا و چې زه د خدای پاک لپاره مړ کېدل غواړم د خدای پاک ټولې فرشتې ورته وایي چې موږ به د مرګ ته پرېنږدو او آخر بیا هم فرشتې ګټي بنده غواړي چې هغه د مړ شي او د هغه لپاره دی او د دې لپاره هغه ځان په داسې حالاتو کې واچوي چې نتیجه مرګ یې خو هغه بیا مري نه د هنین واقع وګوري چې کله دشمن د حملې لپاره حمله وکړه او رامخکې شو نو هغه رسول کریم سره صرف 12 کسان پاتې وو باقي ټول د دشمن د تیر اندازه په وجه خور شوي وو نو هغه وخت حضرت عباس هغوی ته وویل چې حضور لږ را رستو شئ خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل اس ورمخکې کو او هغوی نور هم مخکې شو دا فرمایل چې نن نبی الله کذب انا ابن عبدالمطلب چې زه د خدای رښتونی نبي یم زه څنګه په شا کېدی شم یعنې زه څنګه رستو کېدی شم دا یوه داسې جمله وه چې انسانیت چې کوم هغه هغوی هېر کړی وو د خدای پاک مخې تغییر راغلی وو او 4,000 د تیراندازو مقابله کې یو تن دا وایي چې زه د دې ځای نه شم لرې کېدی نو دا انسان نه بلکې دا خدای پاک خبره وه رسول کریم هغه دا هم ویلي چې انا ابن عبدالمطلب چې زه انسان یم خو چې کله رسول کریم دا وایي چې زه د خدای په لاره کې مرګ غواړم نو د خدای پاک فرشتې نازلې شوې او د هنین چې کوم شکست هغه په فتح کې بدل شو او رسول کریم فاتح په طور باندې بیا د جنگ د میدان نه راواپس شوي وو د دشمن د شکست او د فرار باره کې مخکې دا تفصیلات بیان شوي دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم انصار ته آواز وکړو او هغوی واپس راغله او بیا ښه په جوش باندې هغوی جنګېدل شروع کړه نو هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه او خپل لاس کې د کنکرو یو یعنی په خپل لاس د کنکرو یو موټی د کافرانو طرف ته لړه کړې وو چې نتیجه دا وه چې د بنو حوازن چې دعوی دا وه چې تر ننه د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله یو جنګیالي قوم سره شوې نه ده نو کوم چې موږ سره مقابله وشي نو موږ به ورته وښایو چې جنګ سوي او دا په حقیقت کې د عرب طاقتورو قبایلو کې یوه قبیله وه او دا نه چې صرف د دې خبرې وې بلکې حقیقت و چې طاقتوره قبیله وه خو لږ څه ساعت کې بیا هغو شکست وخوړو په تېښته مجبوره شو د خپل د بال بچو د څاروو چاته بیا خبر نه و د مسلمانانو په لاس ډېر خلک بیا ووژلي شو په زرګاو بندیوان شو او د کوم چې خلک تښتېدلو د هغوی یو ګڼ شمېر د اوتاس طرف ته تښتېدلی وو او په دغه جنګ کې د حوازن په سوونو خلک وژلي شوي وو حضرت ابوطلحه 20 مشرکان وژلي وو همدغه شان د اوتاس په سریه کې د مشرکانو 300 کسان وژلي شوي وو د حوازن د تېښتې نه باوجود ثقیف والا چې کوم وو هغوی ټینګ ولاړ وو او ډېر په نه راوجنګېده ان تر دې چې د هغوی 80 کسان مړه شو او د هغوی ټولو کې آخري چې کوم علمبرداره و هغه عثمان بن عبدالله و او چې کله هغه
ووژلی شو، نو بیا سقیفه متښتېده. د عثمان د قتل خبر چې کله رسول کریم ته ورسېدو نو هغوی د دغه د اسلام دشمن باره کې فرمایلی وو چې خدای دې هغه په خپل رحمت لري کې. دغه تن د قریشو سره بغض لرله او چې کله د قاتل حضرت عبدالله بن ابي امیه لپاره د خدای پاک د رحمت د دعا فرمایلی و. حضرت عبدالله ویلي چې زه امید لرم چې خدای پاک په دغه حال کې ماله شهادت راکوي. بیا هغوی د طایف په د محاصرې دوران هغوی شهید شوي وو. د ځینو روایتونو مطابق آخري لمبردار عثمان بن عبدالله د حضرت علي په لاس وژلی شوی وو، خو هغه غلط تفصیل دروم دی چې کوم دی. او په دغه جنګ کې 4 صحابه شهیدان شوي. د دې نامې دي د حضرت ام ایمن زوی ایمن بن عبید، دا همغه ام ایمن ده چې د رسول کریم پرورش کړی وو. سراقه بن حارث د انصاري صحابي وو او د دوی زوی حارثه بن سراقه د بدر په جنګ کې شهید شوی وو. یزید بن زما اسلام په سر کې قبول کړی وو. په جاهلیت کې هم د قریشو کې اعلی مقام او مرتبه دی لرله. قریشو په اهمو خبرو کې د دوی مشوره اخیسته. دا د ام المؤمنین حضرت ام سلمه خوري وو. د جنگ په میدان کې د اس د خپل لاندې د دې شهادت شو اس منډه کړې وه په بې قرارۍ کې، نو هغې باندې دوی شهید شوي وو. لاندې را پرېوتي وو، بیا د هغې خپل د لاندې راغلي وو. د ځینو په خیال د دې شهادت د طایف په غزا کې شوی وو. د دې ذکر به مخکې راځي. 4 حضرت ابو عامر وو، د هغې تفصیل به هم د غطاس په سریه کې راځي. حضرت عایس بیانوي چې د هنین په جنګ کې زما په تندي او تیر لګېدلی وو او زما په مخ او زما په سینه باندې وینې خورې شوې وې، بهېدلې وې. نو رسول کریم په خپل لاس زما مخ او خپل لاس زما په مخ او په سینه نه واخله تر خېټې پورې راکاږلې او په خپله یې وینه صفا کړې وه او په دې هغه وینه هم هغه وخت بنده شوه او نه پس هغې ما لپاره دعا کړې وه. د ځینې روایت کوونکي دا وایي چې رسول کریم چې کوم لاس پرې راکاږلی وو نو هغه د هغې د مبارک لاسونو نشان د هغې په جسم باندې بیا وروسته هم پاتې وو. حضرت خالد بن ولید چې د یوې په آسونو باندې سورو چې کومه دسته وه د هغې امیر وو، هغوی په ابتدایي مرحله کې ډېر سخت ژوبل شوي وو، مخکې بیان شوي دي. هغوی پرېوتي وو چې کله دا لښکر خور شوی وو. یو راوي بیانوي چې کله کافرانو شکست وخوړ او مسلمانان د خپلو خیمو طرف ته لاړل نو ما رسول کریم ولید چې هغوی د خلکو ترمنځ ګرځېدو. هغوی فرمایل چې څوک به ما خالد بن ولید ته ورسوي. او چې کله هغوی ته ورسېده نو خالد د کجاوې سره ډډه لګولې وه. نو رسول کریم هغې سره کېناسته او خپل لعاب زخم هغوی ولید او خپل لعاب د خولې ورباندې ولګولو او په دې هغې ته شفا میلاوه شوې وه. نه علاوه حضرت عبدالله بن ابي اوفي، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر او حضرت عثمان او حضرت علي هم زخمي شوي وو. د مکې او د مدینې خلکو ته د هنین د فتح بشارت لېږلی وو. په سر کې چې کله د هنین د میدان نه څه مسلمانان وتښتېده نو هغې کې یو څوک مکې ته لاړه او هلته هغوی دا ویلي چې مسلمانانو شکست وخوړو او محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ووژلی شو. په دغه خبر په مکې کې چې کوم منافقان موجود وو د چا په زړونو کې چې بغض وه هغوی ډېر خوشحاله شو او هغوی وویل چې اوس به عرب خپل ابایي مذهب ته واپس شي. په دغه موقع د مکې امیر عتاب بن اسید ډېر د جرأت او د بهادرۍ مظاهره کړې وه او د مکې خلکو ته هغوی خطاب کړ او هغوی ویل چې که محمد صلی الله علیه وسلم شهید هم شو نو یقینا د خدای پاک دین به همیشه قایم پاتې کیږي او د کومې هستۍ عبادت محمد صلی الله علیه وسلم کولی نو خدای پاک هغه هستي داسې ده چې همیشه به وي، ژوندی هستي ده او ژوندی به وي، وایي چې به هم نه مري.
او لږ وخت چې بیا تیر شو نو د هنر نه دا زیری راغلو چې مسلمانانو ته فتح ترلاسه شوه او بنو حوازن ډېر بد شکست وخوړه وتښتېده. همدغه شان مدینې ته هم مخکې دا خبر رسېدلی و د شکست خبر چې هلته رسولی و. نو رسول کریم حضرت نهیک بن اوس د فتح د خوشخبری سره لیږلي وو. هغوی بیانوي چې زه ماښام روان شوم او لاره کې خلکو دا خبرې کولې چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر دی هغه داسې شکست وخوړو چې مخکې چېرته دی داسې شکست سره نو مخ شوي او د مالک بن عوف لښکر د رسول کریم په لښکر باندې غالب شو. وی ما هغې ته وویل چې دا هر څه دروغ دي، خدای پاک خپل نبي له فتح ورکړې ده او د دشمن چې کوم ښځې او ماشومان دي هغه بندیوان شوي دي، خدای پاک ورله بندیوان ورکړي دي. او زه دا خبر مې ورکولو په 3 ورځو کې مدینې ته ورسېدم او دې نه مخکې ما چېرته دومره مسلسله تیز رفتارۍ سره سفر نه و کړی. او زه ما مدینې ته چې زه ورسېدم نو ما اعلان وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پاک په فضل په خیر دی او مسلمانانو ته ډېره لویه فتح نصیبه شوه. و چې کله زه هلته نه روان شوم نو مسلمانانو ډېر غنیمت مال راغونډ کړی و، چا راغونډولو او بیا د هغوی د ازواج مطهراتو حجرو طرف ته لاړو، د رسول کریم د سلامتۍ نه هغوی خبر کړه، هغوی ټولو په د خدای شکر وکړو او خوشحاله شوې. د بنو حوازن سپه سالار مالک بن عوف چې ډېره په ګرانه هغه خپل ژوند بچ کړو د میدان نه تښتېدلی و، هغه او دغه ملګري یو ګاټی کې ودرېده او هغه ورته وویل چې لا ودرېږئ او انتظار وکړئ چې کمزوري خلک او ستاسو وروڼه تاسو سره ملاو شي. نو د زبیر بن عوام چې هغې ولیدل نو هغوی باندې حمله وکړه او مالک د هغه ځای نه بیا وتښتېدو او د ثقیف په قلعه کې داخل شو. محلم بن یسامه په لاس د یو تن د وجل او د هغه د دیت واقعه د دې نور تفصیل داسې بیان شوی دی چې د مکې د فتح د ذکر نه څه مخکې یا لږ مخکې یا چې کوم لږ مخکې یا دغې چې کومه خطبه وه لږه مخکې نو هغې کې د عزم د سریې تفصیل کې دا ذکر شوی چې یو صحابي محلم بن یسامه و چې هغې یو تن وجلی و، داسې تن چې هغې به السلام علیکم وی خو دې نه باوجود هغوی هغه وجلی و. نو د دغه واقعې باره کې څه نور تفصیل داسې بیانېږي، هغه دا چې د حنین د غزا نه پس چې کله رسول کریم د طایف غزا لپاره روانېده نو یوه ورځ د ماسپښین د لمونځ نه پس هغوی د یو ونې د لاندې ناست وو او عینه بن حسن راپاڅېد او هغې مقتول عامر بن عزبه تشجعي د هغې د بدل مطالبه وکړه، ورسره د اقرا بن حابس راپاڅېد او هغه محلم بن یسامه بچ کول غوښته. دوی دواړو د رسول کریم مخې ته بحث شروع کړو. عینه دا وویل چې یا رسول الله قسم په خدای زه به د دې قاتل نه پرېږدم، زه به دا یعنې دا قاتل نه پرېږدم او د دې په ښځو به هماغه شان د غمونو غر راغورځوم چې څنګه چې د زموږ په ښځو باندې د غمونو غر راغورځولی دی. رسول کریم ورته وفرمیل چې د نه دیت واخله او 50 اوښان اوس واخله او 50 اوښان چې مدینې ته ورسې بیا واخله. خو عینه د دیت اخیستو نه انکار وکړو. بهرحال څه خبرو نه پس آخر دغه خلکو دیت قبول کړو او قاتل محلم یې طرف ته ولاړ او هغه د قصاص لپاره تیار راغلی و چې اوس خو زما مرګ راغلی دی. د دیت وغیره فیصله کېدو نه پس محلم پاڅېد او رسول کریم سره کېناستو او د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وې او عرض وکړو چې کومه خبره تاسو رسېدلې ده نو زه دې باره کې د خدای پاک مخې ته توبه کوم او تاسو ما لپاره د بښنې دعا وکړئ. نو هغې ورته وفرمیل چې ستا نامه څه ده؟ نو هغې ورته وویل چې محلم بن یسامه. نو هغې ورته وفرمیل چې آیا ته هغه د اسلام په سر کې هغه وجلی یعنې هغه چې راتلو سره وویل چې السلام علیکم نو بیا هم ته هغه ووجلو؟ نو بیا رسول کریم په اوچت اواز دا وویل چې یا خدایه دا محلم ونه بخې او دا جمله ټولو واورېده. نو محلم دوباره وویل چې یا رسول الله زه معافي غواړم، تاسو ما لپاره معافي وغواړئ.
یعنی بخنه وغواړي د خدای نه موږ بیا پوچه تواز وي چې د لپاره چې خدای چې خلک د واوري چې یا خدایا معلم بن یسامه معاف نه کې نو بیا دریم ځل وي او رسول کریم بیا دریم ځل هم داسې وي نو بیا رسول کریم هغه ته وفرمیل چې زما د مخې نه پاسه لاړ شه نو هغه د هغې د مخې نه راپاسه د خپل اوښکې هغې خپل په څادر صفا کولې د ابن اسحاق یو روایت دی هغې دا وایي چې د محلم د قام خلک بیانوي چې بیا وروسته رسول کریم د هغه د بخښنې دعا هم کړې وه د اوتاس د سریې تفصیل دغه شان دی چې د هونین د میدان نه ډېر بد شکست خوړو نه پس د بنو حوازن لښکر چې چېرته مخ کېدو دغه طرف ته وتښتېده او د دې یوه برخه چې پکې د بنو حوازن څخه سالار مالک بن عوف هم شامل و د طایف طرف ته وتښتېده او د طایف په قلعه کې هغوی پناه اخیستې وه او یوه برخه د اوتاس په واده کې راغونډه شوې وه او یوه د نخله یعنې د نخله طرف ته وتښتېده اوتاس د هونین سره جوخته یو وادي د دغې دا نوم دی او بنو حوازن چې خپل بال بچ ټول سروم د ځان سره روان کړي وو حملې په وخت نو هغوی خو په خپله وتښتېدو د هر څه د غنیمت د مال په طور د مسلمانانو په لاس راغلی و د اسلام په تاریخ کې دا د ټولو نه زیات مال غنیمت و چې مسلمانانو ته میلاو شوی و تر هغه وخته پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول قیدیان او مال غنیمت د حضرت مسعود بن عمرو غفاری په نگرانۍ کې جورانه ته ولېږل او په خپله ټول لښکر سره هغوی د طایف طرف ته روان شو او حضرت ابو عامر اشعري چې نامه عبید بن سلیم وه د هغې په قیادت کې یو لښکر د اوتاس طرف ته هغوی روان کو په دغه لښکر کې ابو موسی اشعري او سلمه بن اکوا هم وو حضرت ابو عامر دشمن له د مبارزت بلنه ورکړه هلته لس رونه وو چې بې مثله جنګي صلاحیتونو لپاره هغوی شهرت لرلو د دشمنانو دوی ټولو نه مخکې مبارزت لپاره راووتو دا لس رونه مخکې یو ورور راغو ابو عامر هغه له مخکې د اسلام دعوت ورکړو خو هغه مقابلې له ترجیح ورکړه نو ابو عامر و چې یا خدای پاکه په دې ګواه اوسې او دا هغه یو د تورې یو وارې پې وکړو هغه دو ټوکړې شو په ځمکه پرېوتو بیا بل رور راغلو ابو عامر هغې له هم د اسلام بلنه ورکړه او د هغه په انکار ورسره بیا هغوی مقابله وکړو هغه هم بیا ووژلی شو او یو پسې بل داسې نهه رونه وو چې ووژلی شو چې کله لسم رور راغلو او ابو عامر چې د مخکې په شان همدغه چې اللهم اشهد الله هغې باندې وار کولو چې هغه دا و چې اللهم لا تشهد علی یعنی خدای په ما ګواه نه شي او داسې ظاهره کړه لکه چې هغه اسلام قبلۍ لګیا دی ابو عمر چې څنګه دا واورېد نو خپله توره لاندې کړه هغه یې پرېښودو خو هغه واپس شو ابو عمر باندې حمله وکړه دوکه هغه ورکړې وه او د ځینو روایتونو مطابق هغه لګې شو ابو عمر یې شهید کړی و خو د بل روایتونو مطابق دا خبره سمه نه ځکه چې چا چې ابو عامر شهید کړی و نو حضرت ابو موسی شری بیا هم هغه وخت هغه ووژلو او زیات سم روایت هم دا دی او دغه لسم رور چې کم و نو دی وروسته اسلام قبول کړی و او ویل کېږي چې دا ډېر ښه مسلمان ثابت شوی بیا وروسته چې کله رسول کریم په هغه باندې نظر پرېوتو نو هغوی به دا فرمایل چې دا هغه تن دی چې د ابو عامر د تورې نه بچ شوی دی بهرحال حضرت ابو عامر هم دغه شان په نره جنګېده او بیا څوک هم چې د هغوی تورې مخې ته به راتلو نه به وژلې کېدو او آخر حارث جشمي دو زامنو الا او اوفي هغې باندې د غشو باران ورولی و او یو غش د هغې په سینه کې لګېدلی و او یو په ګوړه کې او د ځینو روایتونو مطابق چا چې تیر هغې باندې ویشتې و نو هغه درید بن د سمه زوی سلمه و ابو موسی شری وایي چې ما ابو عامر نه تپوس کړو چې چا په تا باندې غشې ویشتې دي نو هغوی د یو تن طرف ته اشاره وکړه نو زه هغه پسې لاړم و هغې باندې هغه وتښتېدو نو زما په اواز هغه چې ودرېدو نو موږ په توره مقابله شروع کړو ما هغه بیا ووژلو او واپس چې راغلم نو ما ابو عامر ته وویل چې خدای پاک ستا چې کوم قاتل هغه جهنم رسید کو نو ابو عامر وایي چې زما دا غش راوباسه غش لا د هغوی په جسم کې ونوي چې کله ما غش راویستو
نو د زخم نه اوبه راووتې چې دې نه ماته معلومه شو چې زخم ډېر ژور دی او د ژوند څه امید نشته. ابو موسی شری وایي چې ابو عامر ماته وویل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به زما سلام ووایي او د رسول کریم په خدمت کې به زما لپاره د استغفار او د بخښنې دعا وکړي او زما اس او زما وسله هم د رسول کریم په خدمت کې به وړاندې کړي او ورسره زه خپل جانشین مقرر کړم او جنډه یې ماته وسپارله. وایي لږ ساعت پس هغوی وفات شو. نو ابو موسی شری د هغه خلکو سره جنګ وکړو او دښمن بیا شکست وخوړل ته نه وتښتېده. د هغوی ځینې خلک چې وژلي شوي وو او ابو موسی شری هغه د غنیمت مال او قیدیان د ځان سره کو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو. ابو موسی شری بیانوي چې کله زه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوم نو هغوی په پوړه باندې بوړلې شوي او کټو په هغې باندې ملاست وو چې ورباندې څه توشک پروت نه و خو بخاري په ځینې روایتونو مطابق په هغې باندې توشک و. خو د هغو پړو نشانونه د رسول کریم په بدن باندې ظاهرېده. څه ډېر نری څادر په جوړه خور و. وی ما چې کله د اوتاس د جنګ تفصیل د هغې په خدمت کې وړاندې کړو د ابو عامر د شهادت تفصیل مې ورته وویل د دعا خواست مې ورته وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې او داسې چارندام مې وکړو بیا خپل دواړه لاسونه هغوی اوچت کړه او فرمایلي وو دعا یې فرمایلي وو چې اللهم اغفر لعبید بن ابي عامر اللهم اجعل یوم القیامت فوق کثیرا من خلقک من الناس چې خدایا عبید بن ابو عامر وبخا یا خدای د قیامت په ورځ د خپل مخلوق کې د ټولو نه د ډېرو خلکو نه اوچت د هغه مقام وساته. ابو موسی شری بیانوي ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما لپاره هم د بخښنې دعا وکړئ. وی ورباندې رسول کریم بیا د باندې هغې لپاره هم د دعا وکړه او دا فرمایي چې اللهم اغفر لعبدالله ابن قیس ذنبه وادخله یوم القیامت مدخلا کریما چې خدایا عبدالله بن قیس یعنې ابو موسی شری نوم و ده د دې ګناهونه معاف کړه او دا د قیامت په ورځ دله د عزت مقام ورکړه. بیا د طفیل بن عمرو دوسی د سریې ذکر دی چې د ذوالکفین طرف ته وه. دا د شوال په میاشت په 8 هجري کال کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حنین نه د طایف طرف ته روانېده نو هغوی طفیل دوسی د ذوالکفین نوم بت ته راغورځولو لپاره لېږلي وو. حضرت طفیل د دوست قبیلې سره تعلق لرل او خپل د قام یو ډېر لوی شاعر او حکیم او دانا تن مشهور وو. هغوی په مکي دور کې د رسول کریم زیارت کړی وو هغه وخت مسلمان شوي وو. دا ویل کېږي چې د حنین د غزا نه پس هغوی په خپله رسول کریم ته خواست کړی و چې د ذوالکفین نومې چې کوم بت و د هغې د راغورځولو لپاره د هغې ولېږلی شي. نو رسول کریم هغوی د دغه مهم امیر مقرر کړي وو. نصیحت یې ورته دا فرمایلی وو چې سلام ښه خور کړه یعنې سلامتی له رواج ورکړه خلکو باندې روټۍ خوراوه دا نه چې د لږې ووژنې. خدای سره نه دومره داسې حیا کوه لکه څنګه چې یو باوقاره تن د خپل کور والاو نه شرمېږي او چې کله څه غلطي یا ګناه درنه وشي نو فوراً ورپسې څه نیکي کوه ځکه چې نیکي ګناهونه ختم کړي. او بیا هغوی دا نصیحتونه فرمایلي چې خپل د کام خلک د ځان سره که او دا کار چې مکمل کړي نو واپس به طایف ته راشي. نو حضرت طفیل د خپل د کام 400 کسان د ځان سره که او د لرګي نه جوړ شوی چې کوم دا بت و د ته ورته کړی و او هغه وخت دا شعور مې وی چې یا ذوالکفینه واوره چې زه ستا د عبادتګزارانو کې شامل نه یم ځکه چې ته خو اوس جوړ کړی شوی حالانکې زموږ پیدایش ستا د پیدایش نه مخکې دی. دا لږ وګوره چې ما ستا د ننه او بهر چې کوم دا ټول وجود دی دا مې د اور نه ډک کو او دا مهم د کامیابۍ سره تر سره رسولو نه پس دی طایف ته واپس راغله. رسول کریم طایف ته د رسېدو 4 ورځې تېرې شوې وې. حضرت طفیل خپل د 400 جنګیالو سره راغله او هغه وخت په اعتبار د دوی د
چې کومه د هغه وخت جدیده جنگي وسله وه یعنې منجنیکو د بابا غم راوړی و دوی. منجنیک یو داسې څیز چې پکې د هغې په ذریعې لوی لوی چې کوم کاڼي وي ګټې وي هغه لړی کېږي غورځولی کېږي د توپ په شان دا څیز وي. او د بابا د لرګي او مضبوط ګاڼې وي بند ګاڼې وي د ډبې په شان لکه څنګه چې نن سبا د فوجیانو بختربند ګاڼې وي. نو دا د هغه زمانې دا و او په دې کې د دې په ذریعه به ډېر کسان ورننوته د قلا فصیل ته او د دشمن د لاس نه به محفوظه به دوی پاتې کېده او په فصیل کې به دوی شګاف جوړولو. دا وسله په ډومبي ځل د طایف په غزا کې استعماله شوې وه. د طایف غزا چې کومه وه دا په شوال کې په 8 هجري کال کې شوې وه. طایف د مکې نه د مشرق طرف ته دی. د دې په تاریخ کې دا دی چې مکې نه د مشرق طرف ته تقریبا په 90 کیلومتره دا یو مشهور ښار دی ډېر مضبوطه مقام و او طایف دې لپاره به دې ته ویل کېده چې د دې نه ګیر چاپېره د حفاظت لپاره 4 دیوارونه وو او دلته د ثقیف چې کومه قبیله آباده وه دا ډېره بادره قبیله وه په ټولو عربو کې دا ممتازه وه د قریشو همسري دي کوله. عروه بن مسعود چې د زیزي رئیس و د ابو سفیان لور سره د دې واده شوی و د ابو سفیان لور د ته واده وه او د مکې کافرانو به وی چې که قرآن که نازلېدی نو د مکې یا د طایف په رئیسانو به نازل شوی وي چې دیزي خلک د جنگ فن نه واقف هم دي او دا ویل کېږي یعنې دا به ویل کېده چې یو لوی د دیزي چې کوم رئیسان دي مشران دي په هغې باندې نازلېدل پکار و یعنې لوی خلک خو په دې دوو ځایونو کې اوسېږي په ځای د دې چې په رسول کریم نازل شوی وی. برحال دا یو محفوظه قلا وه او د ښار خلکو د ټول کال سامان به دلته جمع کړی و او څلور واړو طرف ته منجنیکونه او په ځای ماهر تیراندازه متعین وو. دا غزا په حقیقت کې د هنین د غزا تسلسل وه ځکه چې د حوازنو د ثقیف چې کم ګڼ شمېر شکست خورده خلک وو هغوی د خپل سردار مالک بن عوف نصري سره تښتېدلي دلته راغلي وو دلته قلابند شوي وو. رسول کریم د هنین نه چې فارغ شو نو ټول د غنیمت مال او 6,000 نه زیات قیدیان غلامان وینځي د مکې ته یو جفت وادي د جورانه هلته لېږلي وو او په خپله هغوی طایف ته روان شو. جورانه هم د مکې او د طایف په لاره کې د مکې سره جفت یو کوی نوم دی. دلته د مکې نه د دې فاصله تقریبا 19 میله ده. په دغه غنیمت مال باندې دوی بدیل بن ورقه یا حضرت مسعود بن عمرو غفاري نگران مقرر کړي او بهرحال هغوی حضرت خالد بن ولید په سرکردګۍ کې د 1000 فوج دسته روانه کړې وه. هلته چې هغوی رسېده نو د طایف خلکو سره هغوی د مذاکرات کوشش کړی خو د هغې خلک په دې تیار نه شو. حضرت خالد بن ولید روانولو نه پس رسول کریم په خپل هم طایف طرف ته روان شو او د دغه لارو چې کوم ماهران هغوی سره وو او د فوج نه مخکې روان وو. په لاره کې د هنین په غزا کې د دشمن فوج چې کوم سپهسالار و مالک بن عوف د هغې دا قلعه وه نو رسول کریم تپوس وکړو چې په دې کې څوک شته نو دوی ته وویلې شو چې دا خالد نو رسول کریم هغه راوغورځوله او بیا دا سفر هغوی جاري وساتلو طایف ته ورسېده او د طایف خلک هغوی ته چې جوخت شو نو هلته هغوی د هغې محاصره وکړه او د طایف خلکو یو مدیر راسې جنګ لپاره تیاري کوله او هغوی د قلا تعمیر و مرمت هم کړی و د یو کال غله هغوی راغونډه کړې وه او د هنین په میدان کې چې کوم د شکست خوړلي خلک څومره چې تښتېدي شو نو هغوی چې وتښتېدل همدلته پناه ګزین شوي د قلا چې کومې ټولې دروازې وې هغه بندې کړې شوې وې. رسول کریم په ابتدا کې د طایف ته ډېر جوخت یو کلاو ځای ولته هغوی څارو او لا لښکر پوره قیام لا نه و کړی چې د قلا چې کوم تیراندازانو هغوی سخته تیراندازي وکړه او ډېر مسلمانان یې ژوبل کړه. دغه دوران حضرت ابوبکر بن منذر رسول کریم په خدمت کې حاضر شو عرض وکړو چې یا رسول الله دا ځای زموږ اوسېدو لپاره مناسب نه دی ځکه چې د طایف خلک ماهر تیراندازه دي او د دې چې کوم تیرونه دي هغه تر لرې پورې رسي. رسول کریم وفرمیل چې یو مناسب ځای خوښ کړئ نو بیا یو نوي ځای ته ټول لښکر منتقل شو. د محاصرې دوران د دواړو طرف نه تیراندازي او د کاڼو د ویشتو واقعات را کېده او دغه صورتحال د حل لپاره رسول کریم منجنیک په ذریعه د طایف په خلکو باندې لوی کاڼي بیا ویشتي وو
او دغه منجنیق باره کې بیان شوي چې دا حضرت طفیل دوسی د ذوالکفین د سریې نه په واپسې د ځان سره راوړی و او د کڼو نه په غورځولو چې یو ورځ ونه په دې د قلا یو دیوال وای کې یو سورې جوړ شو نو د مسلمانانو یوه ډله د دبابه په ذریعه چې یوه بکسه شان وي چې محفوظه کړی شوي د هغې په ذریعه هغې د قلا د دیوال طرف ته ورمخکې شو چې دې په ذریعه دوی دننه کیدی شي پکې خو چې کله هغوی ورمخکې شو نو چې کوم د قلا خلک و هغوی هغې باندې د اوسپنې ښه ګرمې ټوکړې غورځول شروع کړې او په دې کې چې ډېره چمړم استعمال شوې وي په دبابه کې نو د هغې په وجه یې ته اور ولګېده او د هغې په نتیجې کې بیا مسلمانان مجاهدین مجبور شو د بهر راوتو باندې چې څنګه هغوی بهر راوته نو طایف والاو ورباندې تیراندازي وکړه کې اکثر شهید شو نو دغه دوران یو ځل رسول کریم د طایف والاو چې کوم د انګورو باغونه و د هغې د پرې کولو حکم ورکړو حضور فرمایي زما دا خیال چې د آخري حربه وه چې زما دا خیال چې د ویرولو لپاره عام طور استعمال شوی وي خو بعد کې دا منسوخه شوې وه مخکې خو د قلا والو ډېر په رونت دا وی چې تاسو که سوځوئ نو وسوځئ زموږ باغونه تاسو زموږ خاوره او اوبه خو ځان سره نشي وړی هغوی به خپل دغې له زرغونه علاقو په دې باندې هغوی ډېر مال لرلو او دغې مقصد دا و چې موږ دا دوباره دا هر څه کرلی شو موږ په دې نه ویرېږو خو چې کله واقعي هغه باغونه تلف کول شروع شو نو څه برخه هغوی پرې کړې وه چې تاسو دا وایي نو موږ به دا پرېږدو نو طایف شو چې کوم سردار سفیان بن عبدالله هغه رسول کریم ته خواست وکړو چې زموږ باغونه ولې تاسو تلف کوئ موږ تاسو که په موږ فتح بیا موده نو د هر څه به ستاسو شي د خدای پاک له خاطره او صله رحمي تاسو کوئ او داسې مه کوئ چې دا خواست وکړو نو هغوی همدا وي چې دا خواست یې کړی و چې د خدای پاک لپاره صله رحمي وکړئ په موږ دا مه کوئ د قریشو ډېر خپلولی چې کومې وې هغه طایف والاو سره وې که دا نه وې نو د رسول کریم چې خپله کومه سوه هغوی به داسې سختي نه کوله نو هغوی د سفیان په دغه خواست باندې دغه باغونه پرېښود او بیا نه پرې کړي او رسول کریم او صحابه نیم میاشت یا ډېر هم زیاته موده د اهل طایف سره په جنګ کې مصروف وو خو په طایف خلکو باندې په حقیقت کې د هونان د شکست دومره ویره جوړه شوې وه دومره روب په تاریخ شوی و چې هغوی د قلا نه دننه جنګېدو بهر نه راوتي او دغه دوران د هغوی یو تن د حصار نه بهر یو تن هم د هغوی د حصار نه بهر نه راغلی نه جنګېدلی ان تر دې چې یو ځل خالد بن ولید میدان ته راووته او د ثقیف چې کوم بادر خلک هغوی ته د مبارزت بلنه ورکړه خو بار اواز ورکولو جواب هم چا ورنکړو بار هغوی اواز کولو خو چا بیا جواب ورنکړو تر دې چې د ثقیف سردار عبدالیل حضرت خالد ته په اوچت اواز ووایي چې مونږ کې به هېڅوک هم ستا مقابلې لپاره نه راځي موږ په خپل کلا کې محفوظ یو او د کال خوراک موږ سره شته دی موږ هېڅ فکر نه لرو او دغه دوران یو ځل حضرت یزید بن زما د قلا والو ته دا ووایي چې که تاسو ما له امان راکوئ نو زه تاسو ته یو خبره کول غواړم دا ضمانت راکوئ که ما ته نقصان نه رسوئ نو زه د سفیر په طور راتلل غواړم هغوی امان ورکړو چې ټیک موږ امان درکوو خو هغوی چې کلا ته ورجوخ شو نو هغوی به دهدي وکړه ورباندې غشې ورول شروع کړه نو دوی شهید شو نو دا د دغه غزا ډومبی شهید و او دا د حضرت ام المؤمنین د حضرت ام سلمه خورۍ و او کوم تن چې دوی شهید کړي وو هغه حذیل بن ابي سلط و هغه د دغې د شهید کولو نه پس په کبر کې د قلا نه بهر راووته هغه راووته او دغه خیال دا و چې مسلمانان به وویرېږي په دغه واقعو به څه کولی به نه شي خو څنګه چې هغه د قلا نه بهر راووتو نو د حضرت یزید بن زما رور یعقوب بن زما چې د قلا د دروازې سره جوخت پټ و هغه راونیولو او د رسول کریم په خدمت کې وړاندې کړ ورڅ چې یا رسول الله دا زما د رور قاتل دی نو هغه بیا ووجلی شو او دا تفصیلات حضور فرمایي چې لا روان دي انشاءالله آینده به بیانېږي د مونځ نه پس حضور فرمایي چې 2 جنازې به هم کومه غایبې
وړومبی جنازه د مکرم ډاکټر سید شهاب احمد صاحب چې نن سبا په کینیډا کې وو په بنیادي طور دوی د هندوستان وو په تیرو ورځو کې د 96 کال عمر کې وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون دوی موسی وو د دوی یو زوی او 3 لوڼې دي مخکې هم نسل شته دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي د حضرت سید ارادت حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ چې د بهار صوبې وو د هغوی نوسي وو او د علیګړ یونیورسټۍ د دوی په نفسیات کې د ایم ایس سی ډګري ترلاسه کړې وه بیا د مظفرپور یونیورسټۍ نه بهار یونیورسټي مظفرپور نه دوی ایم ای کړی و او بیا ګلاسکو یونیورسټي سکاټلینډ نه په دغه مضمون کې دوی د ډاکټریټ ډګري ترلاسه کړې وه په کال 1968 کې د حضرت خلیفة المسیح ثالث رحم الله تعالی په وینا کینیډا ته تللي وو هلته په یونیورسټۍ کې د پروفیسر په طور دوی کلینیکل سایکالوجي ښودله او تر 9 کالو پورې دوی د کلینیکل سایکالوجیسټ په طور باندې پریکټس هم کولو دوی ته په مختلفو وختونو کې هندوستان او په کینیډا کې د جومات د خدمت توفیق ملاو شوی دی تر اوږدې مودې پورې دوی سسکاټون جومات صدر هم پاتې شوي دي اینه مخکې د سکرټري تبلیغ په طور هم دوی فعال خدمت توفیق ترلاسه کړی و بیا په ایډمنټن کې د سکرټریشات نه علاوه تربیت او د تعلیم په شعبو کې هم د خدمت ترسره کولو کامیاب دایل الله و ډېرو بیتونو کولو دوی ته توفیق ملاو شوی دی د جماعت احمدیه کینیډا تاریخ په انګریزي ژبه کې لیکل کېږي لګیا دی نو تر یو حده پورې د دې د اصلاح توفیق هم دوی ته ملاو شوی دی سسکاټون کینیډا کې د بین المذاهب کانفرنس د انعقاد توفیق دوی ته ملاو شوی و او دغه په ذریعه د هغه چې کومه تعلیم یافته طبقه ده هغې پورې د جومات پیغام رسېدلی و په مختلفو ادارو کې دوی ته د اسلام او د احمدیت په موضوع باندې تقریرونو موقع ملاوه شوې وه په مختلفو لایبرریو کې د جومات کتابونه هم دوی ښودلي وو یو علمي شخصیت دوی لرلو اسلام احمدیت په تایید کې د انګریزي او په اردو ژبه مختلف مضمونونه هم دوی په جوماتي اخبارونو د رسالو علاوه په نور اخبارونو کې هم د دوی چاپ کېده د دوی یوه عامه کارنامه د بهار صوبې د هندوستان د دې تاریخ د احمدیت مرتب کول هم دي د دوی 2 کتابونه دي د صوبه بهار اصحاب احمد صوبه بهار کې اصحاب احمد اور صوبه بهار کې شهداء احمدیت اور چند ابتدائی مخلصین دا 2 کتابونه چاپ شوي دي ښه کتابونه دي د بهار د صوبې احمدیانو سره دوی مسلسل رابطه کول او د هغوی حالات دوی راغونډ کړي وو د دوی دریم کتاب هم د صوبه بهار میں احمدیت دا هم مکمل شوی دی دا د بهار په صوبه کې د احمدیت باره کې یو دریم کتاب دی د دې چې مکمل شوی دی په انګریزي ژبه کې یو نیک و متقي زبرګو یو مثالي احمدي او همیشه د اسلامي احکاماتو پابندي به خپل دی اولین فرض ګڼلو رسول کریم او د مسیح اسلام او خلافت سره دوی ډېر عقیدت او د فدایت تعلق لرلو د دوی زوی سید مبارک وایي چې ټول ژوند د دوی صرف یو مقصد و هغه دا چې د خدای پاک رضا ترلاسه کول د 5 وخته لمونځونو ډېر پابند وو د عبادت یو خاص شغف دوی لرلو د لیست لوک شوق لرلو د ژوند په آخري ورځو کې به دوی نوي کتابونه په بیا اخیسته او د بوډاوالي نه باوجود به دوی د جمعې لمونځ لپاره باقاعدګۍ سره تله وفات نه یو وخت مخکې په مغربي کینیډا چې کومه جلسه وای کې شامل شوي وو د تبلیغ دوی ډېر شوق لرلو او مختلفو طبقو کې به دوی د تبلیغ کولو هر معامله کې به دوی د خلیفه وخت نه راهنمایي اخیسته حضور فرمایي مله به ډېر خطونه د دوی راتله خپل لیکلي کتابونه به هم رالېږل او د چندو کې به همیشه ډېر مخکې وو د ژوند آخري 4 کالو کې چې کوم د دې ګټه وه د هغې 5مه برخه دوی وصیت کې وړاندې کړې وه خدای پاک دې ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي دویم ذکر دی د مبارک خوکر صاحب د لاهور چې د انشاء الله خوکر صاحب زوی وو دی هم په تېرو ورځو کې د 81 کال عمر کې وفات شو ان لله و انا الیه راجعون دی موسی وو افضل خوکر صاحب شهید د ګوجراواله د وی ټولو نه کشري رور وو د اشرف خوکر صاحب شهید ترو 2 شهیدان وو د دې په خاندان کې
د حضرت خلیفۃ المسیح رابع سره د دې خاص تعلق او هغې د دې واده کړی و، رشته د دې کړې وه، ډېر قریبي تعلق هغوی سره د دې خلافت نه مخکې هم د حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله تعالی په تحریک دوی په کراچۍ کې خپل کاروبار شروع کړی و او ډېر لوی کامیاب کاروبار و د هغوی. په جماعتي لحاظ اهم خدمت خو دوی ته نه ورکړی شوی، خو د جماعت خدمت لپاره به چې دوی کله هم رابللی کېده نو فوراً به دوی حاضر شو. جماعت او خلافت سره دوی ډېر ژور عقیدت لرلو، ډېر ښه اخلاق لرونکي، شفیق او د نورو خلکو د تکلیف احساس لرونکي او د لرې کولو کوشش کوونکي به دوی وو. د عام د خلکو د بهبود کارونو کې به دوی ډېر برخه اخیسته. خپل د مور په نامه هم دوی تعلیمي وظیفه جاري کړې وه. په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه یوه لور او 2 زامن دي. خدای پاک دې دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.